اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زم افتخار عالم. تاسو ته معلومه ای چې د پاکستان چیف اف آرمی سټاف د نن سعودي عرب ته خپل یو دوره باندې تللی دی. د دوره په دې وخت کې ډیره زیاته اهم ده. د دې شاته د پاکستان سیاست نه دی، د دنیا او د عرب سیاست د دې شاته پټ دی. په 30 تاریخ باندې د اردن باچا عبد الله خپل یو انټرویو ورکړی دا CNBC یو انټرنیشنل چینل دی هغه ته. پاغي کې د جنگونو په حواله باندې هغه د یوکرين ذکر کړی دی چې په یوکرين کې کوم حالات روان دي د جنگونو په وجه باندې او ورسره د هغه گاوند څنګه متاثر کیږي او هغه څنګه د جنگ ته راغی. په دغه خبره باندې باس کول سره سره هغه دا یو خبره کړی دا چې هغه د انټرویو د ټولو نه غټ پوینټو هغه وایي چې عرب ملکونه مشرق وسطا کې چې کوم ملکونه دي زمونږ کوشش په دې وخت باندې دا دی چې دی هم خپل یو نیټو اتحاد جوړ کړي. د داسې اتحاد راهیل شریف سے په وخت کې هم خبرې کېدي او سناسه حد پورې هغه د اسلامي ملکونو یو اتحاد جوړ شوی هم پاګه کې پاکستان، سعودي عرب نور ملکونه د ترکی پکې هم سیسه واغي پاګه باندې رضامندي ظاهر کړي و. په دې وخت کې کتا سو ګوره نو د ایران حالات سعودي عرب سره د نن نه 10 کال مخکې 10 کال مخکې چې څنګه ونو هغه شانتي خو نه دي، دا غینا خشوي دي، خو اوس نورم هغه خکېدو طرف ته روان دي او په دغه کې کردار د عراق وزیر اعظم ادا کوي. نن هم هغه د سعودي عرب په دوره باندې دی، د اغازه باچا سره خبرې اترې کوي او د دینه مخکې هغه ایران ته هم تلو. د سره سره د ایران اټمی پروګرام باندې امریکای سره یو ځل بیا خبرې اترې شروع شوې دي. د دینه مخکې به دا خبرې اترې په یورپ کې او په امریکا کې کېدي، خو دې وخت کې دا په لومبي ځل باندې دا ملاقاتونه په قطر کې کیږي. نو د دې شاته هم سناسه د اسلامي ملکونو زور یا خبرې اترې یا سفارتکاری شته چې امریکای د سیسته مجبور کړه چې هغه راشي او په اسلامي ملکونو کې خپل دی سره دا غونډې وکي. د ایران د اسلامي نیټو جوړولو په حواله باندې د اغي په ذهن کې څه شکوک او شبهات شته او په دغه وجه باندې اغي د دې په حق کې داسې زیات مرسته نه کوي. خو د اغي د پاره د ایران او د سعودي عرب تړون جوړولو لپاره د عراق وزیر اعظم په دې وخت باندې خپل منډه تړلې وخی. کتا سو ګورې نو په ماضی کې د ترکی سعودي عرب سره حالات ډیر زیات خنو، د مصر قطر سره حالات خنو، دغه شانتي د مصر ترکی سره حالات خنو، د قطر سعودي عرب سره حالات خنو. خو اوس حالات هغه شانتي نه دي. قطر سعودي عرب رو یو بل تر نږدې کیږي، ترکی او سعودي عرب هم یو بل ته رو را نږدې شوي دي، مصر او ترکی هم یو بل ته رو را نږدې شوي دي. د دې اتحاد لپاره د ډیر وخت نه خبرې اترې شروع شوي دي. د پاکستان لپاره هم دا یو خو او د خیر خبر دی. هغه څنګه داسې دا چې د زوړ کم اتحاد د اسلامي ملکونو جوړ شوی نو د اغي مسائل په هغه وخت باندې دا نه و چې منګه دا اتحاد جوړ کو او دا منګه صرف او صرف د جنگونو لپاره جوړ کو چې په جنگونو کې د یو بل مرګرتیا وګو. تاسو کو وګورئ دا کم ملکونه چې د یو بل نه لریو، یو بل سره تریخوالیو، دغه خلک یو بل ته دغه ملکونه را نږدې شوي دي. نو دا هم د هغه اتحاد او دغه اتفاق په وجه باندې چې کم تنظیم د عسکري مقصد لپاره جوړ شوی چې پاګه کې پاکستان، سعودي عرب ملکونه نو دی خو جنگونه نه دی کړی، خو دی سفارتکاری کړی دا. دی هغه سفارتکاری د لاندې اسلامي ملکونه د یو بل نه چې کم لري نو هغه یو بل ته را نږدې کړی دي. په دغه حواله باندې هغه اوسم کار کوي چې تر اوسه پورې د کوم ملکونو یو بل سره تریخواله موجود دی نو هغه تریخواله دغه ختم شي او د نیټو چې کم خبره کیږي چې د اسلامي ملکونو دی یو نیټو جوړ شي، هغه د پاره د ټول خلک د ټول ملکونه را نږدې شي، په یو میز باندې کینی او په اتفاق رائے باندې
دغه د لپاره تیار شي. د دې اتحاد جوړېدل هم صرف او صرف جنگونه نه دي، دي کې هغه کمزوري ملکونه چې د چا معاشي حالت خراب دی د هغه ښېګړې طرف ته بوزو، یو بل سره تجارت په دې کې زیات کو، یو بل ته چې کم مسایل دي هغه د سفارتکارۍ په ذریعه باندې ختم کو. او د دین علاوه که د بعضې ملکونو نورو ملکونو سره کاغه اسلامي ملکونه نه دي خو د هغې یورپ سره نورو ملکونو سره تریخواله دی، نو هغه تریخوالو دپاره هم هغه ملکونه چې د چا ورسره تعلق ښه دی نو هغې ورسره خپل کردار ادا کی او دا تعلق په ټول ملکونو سره ښه کی. د دې اتحاد جوړولو دپاره په دې وخت کې د ټولو نه ښه ملک ګڼل شوی دی چې دا سربراهي چاته حواله شي. په دې باندې ډېرو ملکونو سربراهان هغه چې د هغه ځای باچایان دي، وزیر اعظمان دي، هغې دا خواهش اظهار کړی دی چې د دې مشري د پاکستان چیف اف آرمی سټاف ته حواله شي. په دې وجه باندې زمونږ د چیف اف آرمی سټاف نن سعودي عرب ته تللی دی او هغه ته په هغه ځای کې ډېر په دروندوالي باندې په خیرالي ویلي شوي دي. د هغې په دې دوره کې باغی سره دغه اسلامی نیټو په حواله باندې او د دې ذمہواری پاکستان ته حواله کولو په حواله باندې به خبرې اترې کیږي. اوس قتل دادی آیا د پاکستان د عسکري قیادت دغه ذمہواری اغستو ته تیاریږي او کنا؟ خو کدا تیاریږي او کنه تیاریږي خو د پاکستان دپاره د پاکستان د فوج دپاره دا یو غټه د اعزاز خبره ده چې اسلامی ملکونه په دې باندې دومره اعتماد کوي او دې ته د ذمہواری حواله کولو یو درخواست کړی دی. په دې وخت باندې دغه عرب ملکونو چې کوم دا اتحاد جوړول غواړي هغې وایي چې دا اتحاد زر تر زره جوړ شي هفته لس ورځې کې. خو موږ امید ساتو چې زیات نه زیات په دې میاشت کې بعد د دې اتحاد پته مو لګي چې په دې کې کم ملکونه په دې کې شاملېږي او د دې ذمہواری د دې مشري چاته حواله کیږي. والسلام.